رئیس جمهور څخه حمایت باید کړی وای د اشرف غني څخه، خو د دوی رئیس جمهور و. صحیح ده. یو عکس یو څوک راته ووایي چې د اشرف غني یو عکس ما په پنجشیر کې ولیدی. یو دوهم د افغانیت دعوه کوي، د افغانستان د دعوه کوي او د دې دعوه کوي ملي قیام په تش ډنډرې نازېدې خواره باغوانه وایي څنګه دی. د افغانستان یو ملي بیرغ په ټوله پنجشیر کې و. راکه د پنجشیر اولس ماته جواب. د پنجشیر د اولس خوښ دی، د معظم تاجک قوم خوښ دی. دغه دکانداران چې د پنجشیر پر قوم باندې هم ظلم کوي، هغه نه ملي بیرغ ته اجازه ورکول، نه اشرف غني عکس ته اجازه ورکول، نه د کرزي صاحب عکس ته اجازه ورکول، د هیڅ چا عکس ته اجازه ورنکول. خپل د ګیدړې څخه به شعر جوړ کړی و، ول ماستم زنده باد. دا موږ تاسې په سترګو ولیدله کله چې په کابل کې 10-15 کسان به د مړي تالی یو به موټر ته د ګلو رنګ ورکړی و، بل به سور رنګ ورکړی و، بل به زرغون رنګ ورکړی و، بل به د اشرف غني پر عکسو باندې ټکان کوله، بل به هلته ځان رئیس جمهور اعلان کوي، بل به د خدای روی دی. ای ولسه، ای بیده ولسه، باید طالبانو ته دعا وکړئ، میډالونه ورکړئ او په هر ولایت کې راپورته سئ، د طالبانو څخه مننه وکړئ او خدای ته په سجده باندې پرېوځئ چې الله موږ دې د دې غږ د امریکا د افغانستان دپاره خطر نه و. هغه معلوم دشمن و. هر وخت معلوم دشمن دونه خطرناک دی لکه د لستوڼي مار چې خطرناک دی. دغه ډلګۍ، دغه الکبګوشه خاص یو څو څیرې غلامان، دا د افغانستان دپاره زهر، د لستوڼي مار. شکر الحمدلله چې موږ د لستوڼي د مار او د زهره څخه خلاص وو. الله دې د افغانستان اسلامي امارت ته نور هم توفیق ورکړي، الله دې دیانتو وسیله ورته ورکړي. دا نه چې دا 5 دکاندارانو صالح و ناصالح و پلانی. د تاجک محترم قوم ته باید بلنه ورکول سي. د پانتون استادانې، کدري ځوانانې ټول زما ورونه دي، زما بچان دي. زه بې شاته دای درېږم لکه سپر، خو نه د غله. دا د افغانستان د ولسونو دپاره یو ښه زیری. دا چې دوی هلته د خلکو د دفاع چیغې وایي او بیرته بیا په سخته کې تښتي، دا څه دا هوا ده. ما مخکې پر دغه میزو باندې ویلي چې دا هوا ده، هغه ټیر نه دی، دونه غټ ټیر دی، د بلدوزر ټیر دی. دا چې خو د هوا څخه ډک دی، داسې کوچنی اغزه یې کافي دی چې دا ورداسې ورداخل چې څه هوا یې ووځي هغه پل شي. د دې هوا مخکې وتلې وه د پروتو نارې زورونه. اوس دې دغه بچان څه وکړي؟ د پروتو زورونه دې بالا نه وایي. که دوی رښتیا یوه ذره شرم پېژني، یوه ذره هم شرم پېژني، په یو ذره هم د افغانانو د وینې پکښې کې، خو نه د پکښې کې کنې افغان دومره بې ضمیره نه دی لکه دا خلک. که یوه ذره هم افغانیت پکښې کې، اول شکر الحمدلله نسته پکښې کې. که پکښې کې وي نو دوی دې داسې راسي چې د خدای روی دی کفنونه دې غاړې ته واچي، کتابونه دې په لاس کې نیولي چې ورونو موږ معاف کړئ، د افغانستان اولسه موږ معاف کړه. موږ ستاسې سره ډېرې ظلمونه کړي وه. موږ یار د تاجکستان سره قراردادونه وکړه، بیا مو د روسانو سره وکړه، بیا مو د پاکستان سره وکړه، بیا مو د ایران سره وکړه. خو تاسې پر حق واس ولسه، نو موږ باطل یو، تاسې حق یاست. اول دې د ولس څخه معافي وغواړئ، بیا به د امارت اسلامي په لنډه په دوی باید باور وکړي که نه؟ څنګه ولس باید په دوی نور باور وکړي؟ ما څه درته ویل، په غلام کله څوک باور کوي؟ هیڅ د باور ټکی هم په دوی کې نسته. او د افغانستان ولس ورسره اسلامي امارت باید په دغه یادو معلومو څیرو باندې هیڅ قسم باور ونه کړي. یعنې د لستوڼي مار ګوره، دا زهر دی د افغانستان دپاره. دا چې یعنې نه افغانان و نه د افغانستان دي ولاړه، تیارې مو وتښتولې، تیارې موږ ځینې غواړو د افغانستان